ملکن ضلع کې موجود اقلیت وخت په وخت د اسلامي تعلیماتو نه متاثر کیږي او د اسلام په دایره کې شاملېږي. اف سی لاین ملکن کې هم یو عیسائی کورنۍ کوم چې د ډېری مودې راسي میشته ده د اسلامي تعلیماتو نه متاثر شول او د اسلام په دایره کې په باقاعده توګه قدم کېښودو. هم په دې لړ کې د کمانډینګ افیسر اف سی ډاکټر رضا تنویر په دفتر کې یو برکتي غونډه وشوه چې پکې ستر عالم دین مولانا ممتاز د عیسائی خاندان 15 تنانو ته کلمه وویل او د اسلام په دایره کې شامل شو. اسلام قبلونکو کې مریم بیبي دغه خاوند محمد جهانگیر دوه لوریانی ایو زوی شامل دي. کمانډینګ افیسر ډاکټر رضا تنویر وویل چې اسلام کې شامل شوی کورنۍ په خپل مرزای د لویا فیصله وکړل او په دوی څه قسمه زور زبرتیا نشته. ټول ناول خو د دې مبارکي ورکوم چې دا پورا خاندان زموږ اف سی کالونی کې چې کوم دی هغه اسلام قبول کو او تاسو دینم ته پوس کوله چې په دې باندې هیڅ قسمه پریشر هیڅ قسمه دباو د چا طرف نه دا د خپل فیصله ده او موږ ټول په دې خبره ډېر خوشاله یو. हमने सोच समझ के और जो हमने फ़ायदे देख के और जो तौर तरीके हमें इनके पसंद हैं वही देख के हमारे दिल को तो यही सब कुछ अच्छा लगा है. और मैं तो यही कहूँगी सबके लिए मेरा यही पैगाम है कि अगर किसी ने अल्लाह ताला को और अल्लाह की सच्चाई को समझना है तो दीन को कबूल करें. नो हदीस मुबारक के राजी इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान قبله چې هغه ټول ګناهونه معاف شو سوره ګناهونه چې دی وکړو د اسلام سره او اوس آینده د پاره به د اسلامي تعلیماتو پر اړه کې ژوند تیری. هم په دې مهال کمانډینګ افیسر ډاکټر رضا تنویر د کورنۍ ته قرآن پاک او د جانماز تحفې هم وړاندې کړې په کومې چې دغه کورنۍ د خوشحالۍ څرګندونه وکړل. د سیمې خلک د عمل ته په درنه سترګه ګوري او وایي چې اسلام د امن محبت او ورورولۍ مذهب دی. باید چې هر څوک د زړه په سترګو قرآن ولولي او عمل پرې وکړي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.